أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء شپږم سپارہ آیات نمبر 163 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده د دینه مخکې یهود سوال کړو د نبی علیه السلام نه چې کو تاب الله غي مونږ پیغمبر منو تر څو چې تا مونږ د حضرت موسی علیه السلام په شان دی په یو ځای باندې کتاب نه راوړي دا څنګه پیغمبر کله در باندې یو سورت نازل شي کله در باندې دو سورت نازل شي کله در باندې یو آیات نازل شي کله در باندې دو آیاتونه نازل شي نو تستا پیغمبري مونږ تر هغه پورې نه منو تر څو پورې شتا ته الله پاک په یو ځای باندې ټول قران نه درکړي یو کتاب د الله په یو ځای باندې نه درکړي څنګه چې حضرت موسی علیه السلام ته الله په کوه تور باندې غون کتاب ورکړي نو الله غو مونږ ته پیغمبر اومنو نو الله پاک جل شانه دا غي جواب کوي دغه خلکو رد کوي چې د پیغمبرای د پاره د چې کوم دی دا کتاب ورکول او کتاب نازل دا ضروری نه دي بلکې وحی چې کوم دی د پیغمبرای د پاره دا ضروری ده بعضی پیغمبرانو باندې الله پاک جل شانه وحی را لګره ده بعضی پیغمبرانو ته الله پاک کتاب ورکړي دي بعضو ته صحیفه ورکړي دي نو د هر پیغمبر د پر ضروری نه ده چې ته بغون کتاب بلاوي نو الله پاک جل شانه د دغه خلکو رد کړي دغه يهودو او د يهودو ته یو الزامي جواب پاغي باندې دي چې دا کم مه درستو پیغمبرانو نمونه تیر شوی دي نو دا پیغمبرانو ته الله پاک کتابونه نو ورکړي بیا هم تاسو پیغمبران منئ دا مه ته من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب نو دې ته الله پاک کتابونه نو ورکړي نو تاسو دا شرط د کتاب په یو ځای باندې ملاوېدو شرط صرف د نبی علیه السلام سره خاص کړی دی خو مطلب دا دی چې دا پیغمبرانو ته الله پاک کتابونه نو ورکړي بنی اسرائیل ته وی يهوديانو د تاسو بیا پیغمبران منئ کتاب ورله شرط نه منئ خدا تاسو چې د نبی علیه السلام د پیغمبرای سره کتاب شرط کړی دی نو د دې غټه وجه ده چې تاسو کې ضد او عناد پروت دی نور تاسو ته هم پته نشي د نبی علیه السلام په حق پیغمبر ولې الله نه فرمایي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دی نبی علیه السلام د يهودو د څه پیجندو چې څنګه سړی خپل زوی خپل بچي پیژني او عبد الله بن سلام رضی الله عنه فرمایي چې مونږ به يهوديان مونږ نبی علیه السلام د خپل بچو نم زیات پیجندو مونږ په خپل بچو کې لا شک شوبه پیدا کړي چې زما زوی دی او کو نه دی خو د نبی علیه السلام په باره کې مونږ ته شک او شوبه نه نو الله پاک جل شانه د خلکو رد کوي چې انا اوحینا بشک مونږ وحی کړی د الیک تا ته ای پاک حبیبا کما اوحینا لک څنګه چې مونږ وحی کړی وا الی نوح علیه السلام ته والنبیین او نور پیغمبرانو ته من بعده رستو ددنه دلته کې پیغمبرانو کې نوح علیه السلام نوم ډومبه راوستو حالانکه د ټولو ډومبه پیغمبر چې دنیا ته الله پاک را لګره دغه حضرت آدم علیه السلام دی
نو آدم علیه السلام یې ذکر نه کو، نوح علیه السلام یې ذکر کو. وی دې کې دې طرف ته اشاره ده چې شرک چې کوم دی ډومبې دا د حضرت نوح علیه السلام د دور نه شروع شوی دی. د خپل قوم سره چې کوم مقابله راغلی ده نو دا ډومبې د حضرت نوح علیه السلام د خپل قوم سره مقابله راغلی ده، قوم خبره نه ده منلې. د نوح علیه السلام نه مخکې د څومره انبیا الله پاک را لېږلي دي د هغې د خپلو قومونو سره مقابله نه ده راغلې، بلکې قوم به د هغې خبره منله اجتماعي طور. خو نوح علیه السلام د ډومبې پیغمبر دی چې دی الله پاک را ولېږو خپل قوم ته، نو قوم یې خبره نه ده منلې. قوم د حضرت نوح علیه السلام سره مقابله کړله 900 کاله. نوح علیه السلام بعضې مفسرین وایي چې دا ټول عمر یې 900 کاله او بعضې وایي چې 900 کاله تبلیغ کړی دی. نو دا ټول د دې سره په مقابله کې تېره شوې ده. او دغه رنګې ډومبې نوح علیه السلام هغه پیغمبر دی چې د شرک رد کړی دی. شرک هم د دې د دور نه شروع شو یا د نوح علیه السلام نه لږ مخکې شروع شو، ځکه چې نوح علیه السلام د قوم څخه نیکان کسان او هغې چې کله وفات شو مړه شو، دا خلک ورپسې ډېر خفه و. نو شیطان ورله ذهن کې دا خبره واچوله چې د دې تصویران جوړ کړئ، په دې باندې خپل زړه خوشحاله وی. په هغه وخت کې تصویران جوړول دا جایز وو، ځکه مخکې شریعتونو کې چې کوم څیز به د ګناه سبب و، د ګناه ذریعه به وه، نو هغه به نه وه حرامه، عین ګناه به حرام. او زمونږ امت کې زمونږ په دین محمدي کې هغه څیز هم حرام دی کوم چې د ګناه دپاره سبب او ذریعه جوړیږي. نو دا تصویر دا د بت پرستۍ دپاره سبب او ذریعه وه. نو په هغه وخت کې دغه ذریعه چې کوم دی حرامه نه وه. زمونږ په دین کې تصویر د دې وجې نه حرام دی چې دا د بت پرستۍ دپاره سبب او ذریعه ده، د دې وجې نه بت پرستي شروع کېږي. نو د دې وجې نه الله پاک جل شانه په دین محمدي کې هغه څیزونه هم حرام کړي دي کوم چې د ګناه دپاره سبب او ذریعه جوړېږي. لکه مثال په طور د زنا عین ګناه ده، خو د زنا دپاره سبب او ذریعه نظر د کتل یو بل سره خبرې کول، د دې نه چې کوم دی ډومبې کار رواني دا سبب او ذریعه ده. نو دا په نور امتونو کې نه، خو زمونږ په امت کې دغه سبب او ذریعه هم الله پاک حرام کړي دي. نو هغې چې کله هغه تصویران جوړ کړو نو ډومبې خلک خو اشنا و، هغې کسان پیژنده چې کوم نیکان کسان خپل خیال به پې غلطه و، خوشحالېدل به ورته، خفګان به پې غلطه و. چې هغه خلک تیر شو نور رالل، نو شیطان ورته وایي ستاسو مشرانو خو به د دې خلکو عبادت کو. نو شرک په دې طریقه باندې شروع شو. نو نوح علیه السلام ډومبې پیغمبر دی په پیغمبرانو کې چې د شرک رد کړی دی. نوح علیه السلام ډومبې پیغمبر دی په پیغمبرانو کې چې د خپل قوم سره مقابله کړې ده. نوح علیه السلام ډومبې پیغمبر دی په پیغمبرانو کې چې د په قوم باندې ډومبې عذاب راغلی دی، طوفان نوح چې راغلی. د دې نه مخکې په انبیا علیهم السلام په امتونو باندې عذابونه اجتماعي طور نه دي راغلي. د دې وجې نه الله پاک جل شانه ډومبې حضرت نوح علیه السلام ذکر کو چې انا اوحینا بشک مونږ وحی لېږلی و الیک تا طرف ته ای پاک حبیبه کما لکه څنګه چې اوحینا مونږ وحی کړی وه الی نوح علیه السلام ته والنبیین او نورو پیغمبرانو ته من بعده رستو د حضرت نوح علیه السلام نه. د نوح علیه السلام وروسته نور پیغمبرانو ته الله پاک جل شانه مونږ وحی کړی وه. و اوحینا او مونږ وحی کړی وه الی ابراهیم علیه السلام. او ابراهیم علیه السلام دوست ما ویلو دا داسې مسلم پیغمبر دی چې هر مذهب والا هغه ابراهیم علیه السلام پیغمبر مني، او هر مذهب والا د خپل نسبت کې چې مونږ په دین ابراهیمي باندې یو، مونږ هم وایو مونږ په دین ابراهیمي باندې یو، په ملت ابراهیمي. مشرکان هم وي، یهود هم وي، نصارا هم وي، ټول مونږ ابراهیم علیه السلام زموږ پیغمبر دی. نو الله فرمایي و اوحینا مونږ وحی کړی و الی ابراهیم علیه السلام ته. ابراهیم علیه السلام ته الله پاک کتاب نه دی ورکړی، بیا هم یهودیانو دوی تاسو پیغمبر منئ. نو نبی علیه السلام ته هم الله پاک په یو ځای کتاب نه دی ورکړی، نو تاسو په یو ځای کتاب صرف د نبی علیه السلام سره شرط وګرځو بیا نبی علیه السلام هم منئ. و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته هم الله وی مونږ وحی کړی و، نو تاسو خو اسماعیل علیه السلام هم پیغمبر منئ، هغه ته الله کتاب نه دی ورکړی. نو د نبی علیه السلام د پاره بیا تاسو دا شرط ولې ګرځوئ چې نبی علیه السلام ته وایي چې په یو ځای ته کتاب ملو شي موږ به تا پیغمبر منو، ورنه نه به دې منو. و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام ته هم الله وي مونږ وحي کړی وه. و یعقوب علیه السلام ته هم الله وي مونږ وحي کړی وه. والاسباط او د دوی اولاد ته هم مونږ وحي کړی وه. و عیسی علیه السلام ته هم الله پاک وحي کړی وه. و ایوب علیه السلام ته هم، و یونس علیه السلام ته هم، و هارون علیه السلام ته هم. تورات ته په حضرت موسی علیه السلام نازل وو، خو هارون علیه السلام سره هم الله پیغمبر کو. نو هارون علیه السلام د تورات په
په تورات باندې به چې کوم دی عمل کو تورات طرف ته به خلق را بلل یعنی په تورات باندې به خپل ژوندۍ تیرول خلق په د تورات تر بل چې په دې باندې خپل ژوندۍ تیرا کې سليمان عليه السلام ته الله وی مونږ وحی کړي وا واتینا او مونږ ور کړي داوود عليه السلام ته زبور کتاب مو داوود علیه السلام نو بعض پیغمبرانو ته الله و چې مونږ په یو ځای کتابونه ورکړي دي بعضو ته مونږ صحیفه ورکړي دي او بعض پیغمبران د ژغې ته مونږ کتابونه نه دي ورکړي صرف وحی مو ته کړی دا نو وحی د پیغمبرای د پاره چې کوم نه مدار دی کتاب نه دی او نبی علیه السلام ته خو الله پاک غون قران ورکړي د ټولو کتابونو سردار وته ورکړي دي خو يهودو چې کوم سوال کو د دې دا سوال په عناد باندې بناو ان دې بزړه کې عناد بغض او حسد نور دي ته پته و چې دا الله پیغمبر دی نو الله پاک جل شانه داغي دغه کو الزامي جواب ولهم ورکو ورسلا او نور پیغمبران هم قد قصصناهم په تحقیق سره مونږ بیان کړی دي هغه حالات علیک پتا باندې اے پاک حبیبا من قبل مخک د دینا ورسلا او ډیر پیغمبران دي دي لم نقصصهم چې مونږ ندي بیان کړی د هغه حالات او د هغه نمونه علیک پتا باندې اے پاک حبیبا د دین دا معلومه شو چې بعض خلک وي چې نبی علیه السلام ته علم کلی حاصل لې علم غیب ورته حاصل لې مونږ دا ویلو چې انباء الغیب نبی علیه السلام د الله ورکړي دي انباء الغیب د غیب خبرونه او علم غیب نبی علیه السلام سره نشته دي علم کلی ور سره نشته دي ځکه الله فرمایي چې د بعضو پیغمبرانو حالات او واقعات مونږ ته بیان کړي دي د بعضو پیغمبرانو حالات او واقعات مونږ ته نه دي بیان کړي هغه ته پته نشته دي لم نقصصهم مونږ نه دي بیان کړي د هغوی حالات او نمونه علیک پتا باندې وکلم الله او کلام کړي د الله پاک موسی علیه السلام سره تکلیما په کلام کولو سره یعنی موسی علیه السلام سره الله پاک جل شانه هم کلام شوی دی خبري ور سره کړي دي په کوه تور باندې موسی علیه السلام چې کله کوه تور ته تلونو الله پاک جل شانه ته فرمایل چې اے موسی علیه السلام ته پانی وباسه زګه د تور د ازمکه چې کوم د ډیره مقدس ازمکه ده او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته تلو نو نبی علیه السلام ته هغه خبره یاد و نو پانی وباسل نو الله پاک ته فرمایل چې محبوبه سره د پانو راشه چې ما د سرور ملوش نبی علیه السلام دې ته پانی نو بس موسی علیه السلام د الله پاک سره په کوه تور باندې هم کلام شوی دی وکلم الله با سره الله پاک خبرې کړې د باغ انبیاء لپاره خو تاسو ته موږ پیغمبرانو پر مدار وحی د چې الله پاک جل شانه چاته وحی وکي هغه پیغمبر وکلم الله او هم کلام شوی دی الله پاک موسی علیه السلام سره تکلیما کلام کول سره رسلا ډیر پیغمبران موږ لګری دي مبشرین رسلا ډیر پیغمبران موږ لګری دي مبشرین زیر ورکونکي ومنذرین او يرونکي نو پیغمبران به زیر ورکول مسلمانانو ته د جنت چې تاسو به جنت ته راشئ تاسو ایمان راوړئ په الله باندې پر رسولانو باندې په کتابونو باندې ایمان راوړئ تاسو به جنت ته ځئ د جنت خوشخبری به وته ورکوله ومنذرین رسلا مونږ لګل دي ډېر پیغمبران مبشرین زیر ورکوونکي د جنت ومنذرین او يرونکي د دوزخ نه د الله د عذاب نه او خلک به د الله د عذاب نه يرو چې چا ایمان را نه وړو تاسو به جهنم ته ځئ په تاسو به د الله پاک عذاب راځي لالا یکون د پاره دې چې پاتې نشي لالا یکون د پاره دې چې پاتې نشي للناس د خلکو د پاره علی الله په الله باندې حجت سبانا سو حجت او پیغمبران الله نه ورا لګلی نو په دې خلکو باندې ایمان راوړل واجب معتزله چې په الله باندې پیغمبران را لګل واجب دي معتزله د دې آیات نه استدلال کوي چې په الله باندې خپل بندگانو ته پیغمبران را لګل واجب دي الله یعذ بالله او مونږ ورته وایو چې د الله پاک باندې واجب نه دي بلکې دا الله پاک د خپل بندگانو سره خېګړه کړي دا رحم یې کړي دی کرم یې کړي چې مونږ ته پیغمبران را لګلی دي ورنه کو پیغمبر نه ورا لګلی الله انسان ته عقل سلیم ور کړي دی عقل یې وته ور کړي دی د دې وجه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کو یو سړی د غر په سر کې پیدا شو د ایسوګنی تلې په ځنګل کې لوي شو بیا په د باندې ایمان راوړل واجب دي زکه د الله عقل ور کړي دی اسمان ته بګوري ستورو ته بګوري شپه ورځ ته بګوري د باندې ایمان راوړل واجب دي نو په الله باندې پیغمبران را لېګل دا واجب نه دي بلکې دا د الله رحم او کرم دی چې موږ تاسو ته انبیا را لېګلي دي قران را لېګلي دي کتابونه را لېګلي دي چې خلک بیا بانه نه گئی چې الله پاک موږ ته پته نه و لئلا یکون د پاره دی چې پاتې نشي للناس د خلکو د پاره علی الله په الله باندې حجت سبانا حجت بعد الرسل
ورستو د رسولانو نه وکانه الله د الله تعالی عزیزا حکیما غالب او خاوند حکمت په دې ټول کارونو کې الله پاک حکمت او غالب دی د چا باندې چې کوم دی کمزور نه دی په هر چا باندې غالب دی څوک ته پوښتنه نشي کولی او حکیم او خاوند حکمت په هر کار کې د الله حکمت لکن الله ابن عباس رضی الله عنه روایت چې د يهود یو جماعت راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام وته فرمایل چې تاسو یقینا وایي چې زه د الله پیغمبر یم او کونیم او نبی علیه السلام ته پته و چې د يهود با پیژني چې د الله پیغمبر دی يهود خو مدینه کې د نبی علیه السلام په انتظار باندې ناسو او دی به ویم دا وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا دی به فتح غوښتله او دی به د نبی علیه السلام په وسیله باندې سوال کو چې نبی علیه الصلاۃ یا الله د هغه په وسیله باندې موږ له د کافرانو باندې بری راکې د يهودیانو به یادا معنا چې دی یستفتحون علی الذین کفروا من قبل یادا معنا چې دی به وی چې نبی علیه السلام برازي کافرانو ته وی او موږ به د هغه سره مرګري کیږو په تاسو باندې به غالب کیږو نو یادا معنا نو دی خو په مدینه منوره کې ناست نبی علیه السلام په تمه باندې چې دی برازي موږ به ایمان وروړو نو نبی علیه السلام ته خو پته و چې دی ما پیژني د يهود او جماعت تایوت یقینا تاسو وایي چې زه د الله پیغمبر یم او کونیم نو يهوديانو انکار وکړي چې نه ته د الله پیغمبر نه سره د پوي انکار وکړو نو الله پاک جل شانه دا آیاتونه نازل کړل چې لیکن الله یشهد گواہی ورکی بما په هغه څه باندې انزل چې نازل کړی دی الیک تا طرف ته یعنی کوم قران چې تا طرف ته نازل کړی دی په دې الله گواه دی چې دا د الله کتاب دی انزله بعلمه او هغه نازل کړی دی دا کتاب بعلمه په خپل علم سره په خپل علم سره دا مطلب څنګه چې د الله پاک علم لا محدود دی دا حدود نه دی معلوم د کشان قران دا د الله جل جلاله کتاب دی نو د قران د رموز او د اسرار حدود نه دی معلوم زګه چې کوم متکلمی کتاب چې د چا اینو دا غو شان مطابقي نو دا قران خو د الله کتاب دی د الله د شان مطابق پدې کې رموز او اسرار دي هغه رموز او اسرار ته د انسانانو عقلونه نه رسي هغه لا محدود دي انزله نازل کړی دی هغه کتاب بعلمه په خپل علم سره والملائکه او فرشته هم یشهدون بگواهی ورګي وکفا بالله او کافی دی الله پاک شهیدا گواه فرشته هم دا گواهی ورګي چې دا الله پیغمبر او دا الله په پیغمبر باندې الله خپل کتاب نازل کړ په ورځ د قیامت ان اوحینا بشک مونږ وحی کړی د الیکا تا طرف ته پاک حبیبا کما اوحینا لک څنګه چې مونږ وحی کړی و الی نوح علیه السلام دا والنبیین او نور پیغمبرانو ته من بعده رستو دنه رستو د نوح علیه السلام نا و اوحینا مونږ وحی کړی د الی ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام و اسحاق و یعقوب والاسباط اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام والاسباط د دوی اولاد ته و عیسی علیه السلام د ایوب علیه السلام د یونس او یونس علیه السلام د هارون علیه السلام د سليمان علیه السلام د و اتینا من ورګړو داوود علیه السلام د زبور کتاب و رسلا او نور پیغمبران قد قصصناهم په تحقیق سر مون بیان کړی دي د هغوی حالات علیک پتا باندې پاک حبیبا من قبل مخک د دینه و رسلا او ډیر پیغمبران لم نقصصهم ندی بیان کړی د هغوی حالات علیک پتا باندې پاک حبیبا وکلم الله کلام کړی د الله پاک موسی علیه السلام سره تکلیما په کلام کول سره رسولان ډیر پیغمبران مونږ لګری دي مبشرین نذیر ورکونکي او منذرین او يرونکي لالا یکونا د پاره د چې پاتې نشي للناس د خلقو د پاره علی الله په الله باندې حجت سبانا چې دی بیا دا باندې نګی چې الله مونږ ته هڅوک نو راغلی مونږ ته پته نه و بعد الرسل رستو د پیغمبرانو نه وکانه الله د الله تعالی عزیزا غالب حکیم او خوند حکمت لیکن الله یشهد گواهی ورګي بما په هغه باندې انزل چې نازل کړي دی الله الیک تا طرف ته پاک حبیبا انزله چې نازل کړي دی هغه بعلمه په خپل علم سره والملائکه فرشتي یشهدون بگواهی ورکی وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله تعالی گواه ان اوحینا بشک مونږ وحی کړی د الیک تا طرف ته کما اوحینا لکه څنګه چې مونږ وحی کړی د الی نوح علیه السلام طرف ته والنبیین او نور پیغمبرانو ته من بعده رستو ددنا او اوحینا مونږ وحی کړی د ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیهم السلام ته والاسباط اولاد د دوی ته و عیسی علیه السلام ته و ایوب و یونس و هارون و سلیمان ایوب علیه السلام او یونس او هارون او سليمان عليهم الصلاه والسلام د څنګه مونږ وحی کړی دا و اتینا مونږ ورکړی دی داوود
علیه السلام د زبور کتاب ورسلا او ډیر پیغمبران قد قصصناهم په تحقیق سره مونږ بیان کړي دا هغوی حالات علیک پتا باندې من قبل مخکې د دینا ورسلا او ډیر پیغمبران لم نقصصهم مونږ ندي بیان کړي دا حالات علیک پتا باندې پاک حبیبا وکلم الله موسی تکلیما او خبر کړي دی الله پاک موسی علیه السلام سره تکلیما په خبرو کولو سره رسلا ډیر پیغمبران مونږ لګري دي مبشرین زیر ور کونکي د جنت مسلمانانو ته منذرین او يرونکي د دوزخ نه د الله د عذاب نه کافران لالا یکون د پاره د چې پاتې نشي للناس د الله په خلقو د خلقو د پاره علی الله په الله باندې حجت سبانا بعد الرسل رسل د پیغمبرانو نه وکانه الله عزیزا حکیما او د الله تعالی غالب خوند حکمت لكن الله یشهد بگواهی ورکی بما په هغه سباندې انزل چې نازل کړي دی الله پاک الیک تا طرف ته پاک حبیبا انزله نازل کړي دی هغه بعلمه په خپل علم سره والملائکه فرشتي یشهدون بگواهی ورکی وکفا بالله شهید او کافی دی الله پاک گواه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين تزمون رازي الشلوي وعلى طول گناهنا ومافك إله العالمين من طول القرآن فهم والقرآن پوهراك الله من طول القرآن مجيد عمل قول توفيق وطاقت راك سمر غلطيك وتاهي شوي الله من مافك الله من الصحيح ود ټیک ټیک قرآن ویل توفیق او طاقت راک الہ العالمین حاضر مجموع ټول کامل مغفرت نصیب کی سمر شریعتونه الله د خپل خیب خزانونه پورا کی خدای دې کې سمر بیماران ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکی سمر قرضدار الله د قرضونو اخلاص کی خدای پاک سمر پریشان حاله پریشانه ختم کی سمر نه حق بندیوانی د بند نه آزاد کی سمر خلق اولاد نشته الله نیک او صالح اولاد وتورکی الہ العالمین ډیر کمزوري او نبی عليه السلام د خپل امت ته خیر د پر کومه دعاګانې غوښتي پوره سبق زموږ نصیب کی الله د کوم شرورونه امان غوښتي امان راکي الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کی په وخت ځن کدن مو د زړه په صدق سره پجبدا کلمه چالو کی لا اله الا الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم